شعر کې اشاره کړې ده جی او د قرآن کریم د سورة صف دغه آیت دی وفدیناه بذبح عظیم. نو دغه چې د دې په تشریح کې کړې ده. کله چې مونږ تاریخ کې ګورو چې حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام د الله د رضا دپاره خپل زوی قرباني کوي او منا ته بوځي، نو هغه ذبح نشي او هغه قرباني نشي، کوشش خو ابراهیم علیه الصلاة والسلام خپله وکړي، خو د هغې په ځای باندې یو ګډ راشي او هغه ګډ ذبح کړلی شي. الله رب العزت دغه عموما چې کوم مفسرینو خبر اخیستې ده، نو هغه دا ده چې دغه وفدینه بذبح عظیم مونږ په فدیه کې واخیستل، د هغې لویه قرباني واخیستله. نو آیا د لوی قربانۍ نه مراد دغه ګډ کیدی شي، دغه ګډ دی، او که نه دې نه مراد څه بل څه دی؟ چې کوم محققین مفسرین دي، نو هغې د دې نه دا مراد اخیستی دی چې د دې مراد حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د هغې شهادت دی، ځکه چې انساني قرباني دا غټه وي د ځناورو د قربانۍ نه. نو حضور علیه الصلاة والسلام نه دا هم مروي دي چې نبی علیه السلام فرمایي انا ابن ذبیحتین، زه د دوو ذبحه کړلو شوو د دوو ذبیحو زه زوی یم، چې یو ته مراد حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام دی او بل ته خپل والد صاحب حضرت عبدالله رضی الله عنه دی. هغه واقعه ډېره اوږده ده، بهرحال ما هغې ته اشاره وکړله. بالکل جی. نو الله رب العزت د حضور علیه الصلاة والسلام ذات مبارک چونکې دی دنیا ته راوستل غوښتل، او ابراهیم علیه الصلاة والسلام دعا کړې وه چې ربنا وبعث فیهم رسولا منهم، د حضور علیه الصلاة والسلام د راتګ دعا یې کړې وه چې خدای پاکه حضور خپل محبوب صلی الله علیه وسلم زما په دې نسل کې راولي، او د حضور علیه الصلاة والسلام د هغې اب جوړیږي. نو که چېرته اسماعیل علیه الصلاة والسلام شهید شوی وي، قرباني شوی وي، نو بیا به د حضور علیه الصلاة والسلام دنیا ته شراوري. بالکل د ابراهیم علیه السلام دعا چې کومه وه چې ربنا وبعث فیهم رسولا منهم، نو د هغې تکمیل بیا ممکن نه و. الله رب العزت هغه اسماعیل علیه الصلاة والسلام بچ کړلو، او د هغې دپاره چې دی چې څنګه د ابراهیم علیه الصلاة والسلام زوی مبارک اسماعیل علیه الصلاة والسلام قرباني په کار وه چې شوی وي، الله رب العزت هغې قرباني نه کړل، بلکې د هغې د حضور علیه الصلاة والسلام زوی مبارک حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه چې دی هغه د هغې په ځای باندې قرباني کړلی شولو. د هغې قرباني الله رب العزت قبوله کړله، ځکه چې د ذبح عظیم نه مراد د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه هغه قرباني ده چې کوم په کربلا کې هغې ورکړې ده. او دا بیا هماغه قرباني ده چې د هغې نه زمونږ اسلامي کال شروع کېږي، او په هغه قربانۍ باندې زمونږ اسلامي کال ختمیږي. نو زمونږ ټول کال چې کم دی هغه په دې دوه قربانو په منځ کې ګیر پروت دی، او د هغې رحمتونه او ثمرات مونږ ټول اخلو د هغه دواړو قربانو، ځکه چې د دوی دواړو قربانو یاد مونږ ډېر تفصیل سره